د پیښور کلیواله سیمه بادیزی کې د پیر شیخ ګل صاحب په یاد کې تعزیتي ریفرنس تابع شوی و. تعزیتي ریفرنس کې عبدالباسط قادری، عدنان قادری په شمول د علاقې ځایي خلکو په یو شمېر کې ګډون کړی و. ریفرنس ته په خپلو ویناګانو کې عبدالباسط قادری او عدنان قادری ویل چې شیخ ګل صاحب په هغه روحاني شخصیاتو کې شمیرلی شو چا چې د ژوند زیاتره برخه د اسلام سربلندۍ لپاره وقف کړې وه او د اسلام رڼا د نړۍ ګوټ ګوټ پورې رسولې وه. د ایصال ثواب دپاره د دې پروګرام یو تعزیتي ریفرنس انعقاد کړی. صاحب مبارک شخصیت اظهر من الشمس دی. هغوی کار د دین دپاره، هغوی د اسلام دپاره، هغوی چې کوم خدمات دي هغه به تا دیر تا قیامت انشاءالله العزیز قائم او دایمي. 214 ادارې هغوی جوړې کړې دي. په هغې کې تقریبا موږ سره 24,000 طلبا دي. دا ټول د صاحب مبارک بنیاد دی. هغې باندې موږ مشن همغه شانتې روان دی. د خدای پاک نه دعا غواړو چې خدای پاک د صاحب مبارک په شانتې بابرکت شخصیت چې دین، ایمان، اسلام دپاره هغوی کوم خدمات دي خدای پاک ته هغوی باندې هغوی په نقش قدم باندې تلو توفیق موږ له راکړي. تعزیتي ریفرنس په اخره کې ارواښاد شیخ ګل صاحب ایصال ثواب لپاره دعاګانې وغوښتلی شوې او هغه ته یې د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړې. د کیمرامین سردار علي یوسفزي سره صدام شینواري، خیبر نیوز، پیښور.